د ګردو د پاره یو دم د خیمه مجرب تجربه شوی زبردست عمل لی الله رب العزت په د ګردو ټوله بیماری از زخم دی کانې دی شګه الله رب العزت په کم دی د قران په وجبانی الله صحت درکې یو عمل د خیم د عزت مندو ځان سره نوٹ کې دی وخت زه تقریبا هر جمعه ویم چې امت کې بیماری مصیبتونه دا ډیر زیات دي یو عامه بیماری ده او تقریبا زیات خلک په دې بیماری کې مبتلا دي هغه ته وایي د ګردو بیماری دلته یو کس دی داغه دواړه ګردو کار پریخي دي او اکثر خلک د ګردو بیماران دي د ګردو د پاره یو دم د خیمه کچري معمولی تکلیف دی د ګرده کې دړ راځي شګوي کانی وي نو تعداد لکم دی د داغې نه د بیمارۍ نوعیت زیات وي او تکلیف درد زیات وي نو بیا به تعداد لکشان زیاتول غواړي او که بالکل داسي چې سړی نه پستنو باندې آرام راځي نه په یو څه باندې او دیوی چې الله پاک زما د ګردو دا کانی دا چې کم دی ختم کی زره زره کی او اوزی نو بیا به تعداد زیاتول غواړي د معمولی تکلیف د پاره 333 ځل د قران پاک د لومبنې سپاره آیات ته وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا 74 نمبر آیات سورہ بقرہ لومبنې سپاره وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا آیات با 333 ځل اوه او په دومره اوبو باندې بدم کې چې 24 غنټه دغه اوبو ستا کافی شي په سباله به بیا دم کې 333 مرتبه دا به یو هفته دغه اوبو روزانه 24 غنټو د پاره به بدم کې 333 ځل وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دا د معمولی تکلیف د پاره تکلیف زیات دی نو بیا با 555 ځل چې کم دی 555 ځل با د قیاتوي او دومره وبو پیدام کی چې 24 غنټو د پاره ستا کافی شي 24 غنټو نه پس بیا یو هفته بدغه او کنه بالکل درد ډیر زیات دی او بغیر د اپریشن نه ډاکټر وی اپریشن پکار دی نو بیا با 1111 مرتبہ دقا آیات ہوئے 1111 مرتبہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ 1111 مرتبہ مجرب تجربہ شوی زبردست عمل لی اللہ رب العزت پا دا گردو ٹول بیماری از زخم دے کانے دے شگا دا اللہ رب العزت پا جکم دے دا قرآن پا وجبان دے اللہ صحت در کی اللہ دا عمل توفیق را کی اللہ دے ٹول بیماران لشفاء کامل اور کی مردکان دے اللہ پاک بخی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن